عرب چې عرب د جاهلیت هغوی د زنانو سره ډېر ظلمونه کړي. دیو جن زه چې کله د سورۃ النساء درس کوم په خپله زه دې ملګرو ته وایم دې سورت ته ګورئ، دې ظلمونو ته. دا ظلمونه په تاسو پښتنو کې موجود دي. کم ظلمونه چې عربو د ښځې سره کړي دي د جاهلیت په زمانه کې د نبی علیه السلام دنیا ته راتلو نه مخکې، هغه ظلمونه زموږ پښتانه د خپلو ښځو او د زنانو سره کوي. عربو کې دا طریقه به جاهلیت چې زنانه له به مہر بیا سیاد کو په نکاح کې به بوله نه ورکو. زموږ پښتانو کې دا مرض شته که نشته؟ ښه به په هغه ټیم کې مولوي صاحب ناست دي، پلار او نیکه او ترونه او ماماګان او د دواړو کورنۍ د هلک او د جینۍ رشته داران به ناست دي، ګاونډیان به ناست دي. د ټولو په مخ کې به مولوي صاحب خطبه ووایي، 20 او 15 او 10 کسان ناست دي، دا پې ګواهان شي. په نکاح کې کم از کم ګواهان 2 دي او زیات چې څومره وو. او دی به چې دی دا مولوي صاحب به ورته ووایي چې په دومره تولو سرو زرو یا دومره روپو په دې مهر شرعي محمدي دا پلانۍ د پلاني لور تا قبوله کړې ده، او دی به سر وخوځي او جما قبوله کړې ده. نو تا چې د مهر په بدل کې دا قبوله کړه، د دې زنانه دا بدن به تاله اله حلالېږي چې دا مهر به ورکې، چې دا مهر دې ادا نه کو او دا دې د دې مالکه نه کړله. په دې ټکي ځان پوهې که ګوره ډېر خلک په دې نه پوهېږي. دا د دې مهر مالکه شوه، دې کې ستا کار اوس نشته د دې په دې مهر کې. که دا تا 10 تولې کالی ویلې دی، که دا تا 15 تولې کالی ویلې، که دا تا 1 لک روپۍ ویلي، که دا تا 50,000 روپۍ ویلي، څه چې دې په مهر کې یاد کړه. بعضې خلک ورپسې ځمکه لیکي، بعضې خلک ورپسې کور لیکي. په دغه شي کې اوس ستا کار نشته. دا زنانه د دې څیز مالکه شوه. دا ترې نه پلار اخیستی شي، نه یې ترې رور اخیستی شي، نه یې ترې خاوند اخیستی شي، نه یې ترې سخر او خواښې اخیستی شي، او نه یې ترې لیورونه اخیستی شي. عربو به هسې مهر یاد کو او بیرته به بیا نه ورکو دې زنانه له، یا به ورکو بیرته به ترې واخیستو. زموږ پښتانه هم دا شی کوي. خفه کېږئ مه، زه د مسلې د وضاحت دپاره دا خبره کوم. دا تیر یو څو جمعې ما په سړو په حقوقو باندې خبره وکړه د خاوندانو، بیا په زینت باندې. یو ملګری دی زموږ ټوقي شانته دی عارف صاحب، تېره جمعې ما ته ټلیفون وکړلو، و یاره وایي ښځو وایي په چوک کې لوړې راخیستې وې درته ولاړې وې چې ته خو زموږ نه قلارېږي. کله زموږ په نوکانو پورې نښتئ، کله راله په جامو پورې نښتئ، کله زموږ د سرخي او پوډرو په میکاپونو پورې نښتئ. ما ورته وخندل، مل را روانې جمعې نه به داسې خطبه کېږي چې بیا به سړي تختي لوړې به راخلي او ښځې به انشاءالله زما هرکلی وکړي. شریعت کې خو د دواړو حقونه دي. داسې خو نه ده چې صرف د خاوند حق شته او د ښځې حق نشته. خلک وایي داسې سین راوړی ده. د زنانو حقونه دي. د الله نبي په آخري خطبه کې چې په حجة الوداع کې کړی وه، هغه حقوق یې ذکر کړي وو، لکه وروستو حدیث هغه انشاءالله تعالی زه وایم. نو عربو به دا ظلم کوو، زموږ پښتانه هم دا شی کوي. اوس به وله کالی وکړي، اوس به وله پیسې ورکړي چې مهر کې څه یاد کړی به وله وکړي. خو چې کله بیا په دې کور کې څه خبره راشي، بیا دا د دې ښځې حق نه ګڼي. بیا یې کله سخر والي په بانو باندې دا راکه موږ له، او کله چې کوم دی وایي موږ ګاډۍ اخلو، کله وایي موږ پلانې ځای کې ځمکه اخلو. که ته ځمکه اخلې، که ته ګاډۍ اخلې او د دې ښځې نه دې څه واخیسته، د دې انګور نه دې سخر واخیسته یا دې دې خاوند واخیسته، دا پرې دې قرض شو. دا ورسره دی امانت دی، قرض دی، بیرته به وله ورکوي. که ور یې نه کړه دا ټول کور مجرم دی او ظالمان دی او حرام یې وخوړل. دا شته په قرآن کریم کې سوره نساء کې الله فرمایي که دا زنانه دی خپل خاوند له په خپله خوښه باندې د زړه په خوشحالۍ او په رضا باندې د دې خپل مهر نه څه ورکړي چې دا واخله، مثلا تا ماله دا 10 تولې سونه کړې ده، دا 3 تولې ستا شو، زه به دومره سونه باندې څه کوم، یا دا 15 تولې دې کړي، دا 3 تولې ته ور زما دا 2 تولې بس دی. ښه د زړه په خوشحالۍ چې دا به نه مجبوره کوي، نه به دباوي او نه به پریشانه کوي او نه به تنګوي. هغه به په خپله خوښه به وله ورکوي دا خپل حق، نو بیا صحیح دی، بیا وله حلال دی. فکلوه هنیئا مریئا، الله وایي بیا خورئ ښه مبارک او خوش هضمه، بیا تاسو له حلال دی. خو چې کله د هغې زړه نو او ته ورته چلونه جوړوي او دا د سخر کور ورته چلونه جوړوي، نو دا حرام کار دی او ناروا کار دی. ځکه دې زنانه دا بدن دې سړي له د دې مهر په مقابل کې حلال شوی دی، د دې مهر په بدل کې ورله د دې دا نفس حلال شوی دی، بیبي ګرځېدلی ده. چې د نکاح کوم 4 شرطونه دي غټ غټ، پای کې یو تقرر د مهر دی او ادا کول د مهر دی. که بالفرض یو الک دی او اوس یو جینۍ کوي او د دې جینۍ مهر سیوا او د دې الک په وس کې نو،
نو بیا به دا ورته وایي د اسخر ته به وایي د دې جینۍ پلار ته عذر به پیش کړي چې زه اوس واده کومه د نیم مهر وس مې کېږي دا نیم په ما دی انشاءالله کال پس 2 کاله به زه به وله کوم دا په ده دی بیا دې ټیک ده که هغه په دې رضا کېږي جینۍ او دا جینۍ کور په دې رضا شي ټیک ده زه خیر دی نیم اوس ورکه نیم بیا په قلاره ورکه نو بیا اجازت دی لري چې بیا دې وروسته ورکړي خو دا په ده حق دی ګوره او که ټول مخکې ورکړي دا لا ښه خبره ده بهتره خبره ده نو الغرض مقصد می دا دی چې عربو به دا شی کوو دا ظلم په مهر کې ور به کو بیرته به واخستو یا به د سره نه ورکولو زموږ پښتانه دا شي عربو به زنانه ول په میراث کې سن ورکوله هغه به ویلې وای دا میراث د هغه چا حق دی چې هغه د قوم نوم ګټلی شي جنگ کولی شي تور اوچتولی شي نیزه استعمالولی شي زنانه خو جنگ نشي کولی دا خو د قوم نوم نشي ګټلی ځکه کمزور مخلوق دی لہذا زنانه ولا ماشومان ولا دوی له به حقوق نه ورکول دغه رنګه چې کوم به ضعفا او کمزوري دا مات ګډ او دغه رنګه په بدن معذوره دوی له به حقوق نه ورکول دا خو د قوم نوم نشي ګټلی دوی په دغه باندې څه کوي په میراث باندې او په مالی حقوق باندې دوی څه کوي دا بالکل د انسانیت نه بار کړی دا زمونږ اسلام دی او دا زمونږ شریعت دی الحمدلله چې زنانه له دا ټول حقوق ورکړي دي زنانه ډیر اوچته مرتبه ته رسولې ده هغه خلک چې هغه کافر دي د اسلام دشمنان دي یا په ظاهره کې کلمه ویلي خود عبد الله ابن ابي منافق نسل له او هغه لیبرل ملحدین گمراهان د کافرو چمچګيري کوونکي د کافرو ډالر خړونکي دي او د مسلمانانو په صفونو کې د اسلام خلاف مرداره او ګندا او خبيثه جبه استعمالي یغوي دا وای چې اسلام زنانه ولسور کړي ورته ته په اسلام خبر نه تله ایمان راوړ او به اسلام سټډي کوي به ګور رسته به خبرې کو زنانه ته خود جن حق نو د اسلام نه مخکې دا په خاور کې ژوندۍ خخولې کېدله دیله د زندګۍ حق اسلام ورکړی دی به په ژوند کې د دې د خپل پلار سره مور سره حق مقرر کړی دی د ورونو سره ولا حق مقرر کړی دی د خاون سره ولا حق مقرر کړی دی چې بچي وشي بچو سره ولا حق مقرر کړی دی په هر یو دور کې او په هر یو ځای او د زندګۍ په هر لمحه کې د زنانه تحفظ اسلام کړی دی حقوق ولا محفوظ کړی دي څومره چې دا مخ کې زی دومره د دې عزت سیوا کېږي دومره د دې د حقوق تحفظ کېږي او اسلام دا حقوق زنانه ولا ورکړي